نمبر 1 محترم تراویح مه قضا کوي اخیری عشره کې ځکه چې دا یو شپه د تراویح لاندې کړي لکه چې 3 کاله مسلسل د تراویح وکړي نو څوک کولی شي. نمبر 2 د هر ماسخوتن مونږ نه پس 3 کرته سوره اخلاص خامخا وایا ځکه سوره اخلاص زما محبوب وي 3 پیری سوره اخلاص د قرآن عمر مرتبه ده نو که لیلة القدر پکې در باندې پکا شپه ده پکا او ټکا چې در باندې راله محترمو داسې شو چې 3 کاله د قرآن ختمونه وکړه شوک سره سبحان الله کوی. او بعضې خبرې عجیبه خبرې محمود غزنوي عجیبه غونته جمله ده محمود غزنوي رحمت الله علیه یو پیره خپل غلام ته وی راشه دا ګوتمه واله زما ده او په دې ګوتمه باندې داسې لفظ ولیکه چې هغه لفظ ته زه وګورم زه سم خوشحاله یم او هغه لفظ ته وګورم نو خفه مې کي او زه سم خفه یم او د لفظ ته وګورم نو خوشحاله مې کي داسې یو لفظ پې ولیکه. توجه شته؟ توجه نشته؟ د توجه دروازې کلو دي دا کوم لفظ دی حضرت چې وګورم او خوشحاله یم نو خفه مې کي او چې خفه یم وګورم نو خوشحاله مې کي. حضرت راکه ګوتمه ترېنه ویسته لاړه یو عجیبه لفظ یې وله په ګوتمه باندې خبره کوم محترمو دا خبرې قیمتي خبرې دي تا ته د نورو مولیانو سره نه ملاویږي تا ته نور منبرونو محرابونو نه بیانېږي عجیبه او قیمتي خبره کوم محترمو په زړه باندې ولیکه محترمو ګوتمه باندې کوم لفظ ولیکه لاړه قد مضت یو لفظ یې پې ولیکم د ماضي صیغه د قد مضت حضرت دی پې ولیکل یہ وقت بھی گزر جائے گا دا وخت بم تیر شي دا لفظ یې وله په ګوتمه ولیکه. محمود غزنوي یو پیره سم خوشحاله وم هغه ګوتمې ته مې وکتل نو لیکلي وي پې چې دا وخت بم تیر شي نو زړه مې خفه شو ما وی دا خوشحالۍ واله دا وخت بم تیر شي. یو پیره د مرګ ته نږدې ومه نو هغه ډېر زیات خفه ومه ما وی اعمال مې کمزوري دي خو محمود غزنوي عام بادشاه نو محترمو عام بادشاه نو تقوادار بادشاه وی ډېر زیات خفه وم ګوتمې ته مې وکتل نو لیکلي وي پې یہ وقت بھی گزر جائے گا دا وخت بم تیر شي نو خفه وم هغې ته مې وکتل ما وی دا خفګان والا وخت بم تیر شي خوشحالۍ والا به راشي. محترمو بعضې خبرې وړې خبرې الفاظه قصیرة ومعانیه کثیرة الفاظ به واړې محترمو خو دا الفاظ په زړونو کې لکه د تیر په شان ننوځي محترمو او ځای کوي محترمو که الفاظ د اورېده او عملي زندګۍ کې راله صحابه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په گفتگو باندې مسلمانان شو. زما د محبوب د شیرین زبان نه به الفاظ وتل او د صحابه غوږونو سینو به حفظ کول هغې الفاظو په سینو کې ځای وکړه صحابه یې ترېنه جوړ کړه قرآن پې باندې نازل شو. زما رب جمله وفرمایله محبوبه دې خلکو ته لیدلې دا دومره بختورې سترګې دي چې دې ستا د چهرې دیدار کړی دی قسم دی که دا سترګې زه په جهنم وسوځم دا دومره بختور صحابه دومره خلک دي چې دې تا سره گفتگو کړې ده دې ستا خبرې اورېدلې دي نو صحابو نه زما رب قرآن کې تعبیر وکړه چې رضی الله عنهم ورضوا عنه ای د صحابو نه زه راضي یم او صحابه زما نه راضي دي. محترمو الفاظ چې وورې او قیمتي الفاظ عملي زندګۍ کې راوله الله دې موږ له په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. ما ووې 3 کارونه کوې ومې وې په اخري عشره کې 2 مې وویل یو پاتې شي چاته پته شته 2 خبرې مې وکړې دا 3 کارونه ډېر کوي. نمبر 1 محترم تراویح مه قضا کوي اخري عشره کې ځکه چې دا یو شپه د تراویح لاندې کړي لکه چې 3 کاله مسلسل د تراویح وکړي نو څوک کولی شي. نمبر 2 د هر ماسخوتن مونږ نه پس 3 کرته سوره اخلاص خامخا وایا ځکه سوره اخلاص زما محبوب وي 3 پیری سوره اخلاص د قرآن عمر مرتبه ده نو که لیلة القدر پکې در باندې پکا شپه ده پکا او ټکا چې در باندې راله محترمو داسې شو چې 3 کاله د قرآن ختمونه وکړه شوک سره سبحان الله کوی. او نمبر 3 درود شریف زما په محبوب باندې مه هېروه محترمو مه هېروه ځکه چې دې کې تا یو پیره نشي ویلی مانه 10 پیرې 10 پیرې مونږ خو مقدار نو یو 2-3 پیرې وایه بس د ماسخوتن مونږ نه پس او آسان درود شریف صلی الله علیه وسلم صلی الله په اخرو شپو کې درود شریف وایه که لیلة القدر در باندې راغې داسې شو چې زما محبوب باندې د 3 کاله درود شریف وویل او زما رب جمله فرمایلې ده څوک چې زما په محبوب باندې یو پیره درود اولولي الله وی زه پې د اسمان نه 3 پیرې سلام وکم سبحان الله ووایه او یو انسان چې 3 کاله په محبوب درود اولولي نو دی به سراپا هی
د الله په یاد کې نه راځي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروا امين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين. الله ما چې سوي دي وره د خدای خپل دربار عالی کې قبول او منظور کې. حاضر مجمع ته خدای په نظر د رحمت باندې وګوري. الله مونږ ډیر عاجزان یو، ډیر فقیران یو، ډیر ګناهګار یو. خدای ستا در کې ناس یو، خدای تا ته ناس یو. دا ګناهګار لاسونه تا ته اوچت کړي دي. اخیره مبارکه عشره ده. خدای د رمضان د ختمېدو نه مخکې خدای زمونږ د ټولو مغفرت نصیب کا. الله د جهنم نم خدای ازادي وکا. الله قبرونه راته خدای منور کا. الله مرګونه خدای د ځنکدن نه ته آسان کا. د چا که قرضونه خدای د رمضان د ختمېدو نه مخکې قرضونه خدای خلاص کې. الله که څوک بیمارانی شفای کامله عاجله مستمره ورته نصیب کې. الله که د چا بیبیانې نی صالح او طیبه پاکې بیبیانې خدای ورکې. د چا که اولاد نی صالح اولاد خدای ور نصیب کې. د چا که خپل کورونه نی خدای خپل کورونه ور نصیب کې. الله دا قبرېدو ولا میاش او قبرېدو ولا روزي دي خدای که د چا خپل کورونه نی خدای خپل کورونه ورکې. الله که د چا کاروبارونه کمزوري یعنی خدای کاروبار کې برکت واچي. په وخت ځن کدنم دا کلمه په جبر راولي ټول وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم.